ګرانو کتونکو هرکلی په پروګرام کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې یو طرف ته په جنوبي وزیرستان کې یا په سوات کې یا په باجوړ او په خیبر ایجنسۍ کې او په مومند ایجنسۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت عملیات دوام لري، کاروایانې کیږي. طالبانو هم خپل اقدامات چې کوم دي هغه ګړندي کړي دي. نو بل طرف ته موږ ګورو چې ځای په ځای د طالبانو ترمنځ هم اختلافات مخکې چې یو څه ګنګوسې کېدي اوس تر ډېر حده پورې هغه رابرسېره شوي دي او په طالبانو کې هم یو شمېر ډلې چې کوم دي هغه په نظر باندې ښکاري. دغه مخالفه ډلې خو چې خصوصا یو طرف ته بیت الله مسعود ډله ده او د هغه ملګري دي چې اوس هم د هغه په طرف باندې د هغه د مرګ نه پس هم ولاړ دي. هغه یو نظریه، یو عقیده، یو پروګرام چې دا و په هغې باندې همغسې روان دي. د پاکستان د فوج خلاف هم عملیات کوي او په ولسي ځایونو کې هم د هغوی ځانمرګي بریدونه دوام لري. نو یو خو دغه اړخ دی. دویم اړخ چې کوم دی هغه بیا د بیت الله مسعود په مختلف وختونو کې پاتې شوي مخالفین دي چې واړه واړه ټولګي اوس سره راغونډېږي او یو منظم شکل اخلي. نو دا خلک څوک راغونډوي، دا طالبان څوک منظم کوي د بیت الله مسعود خلاف او دا تر څومره حده پورې مؤثره کیدای شي. په دې موضوع باندې به موږ خبرې کوو. دا یو خصوصي مرکه چې کوم دی موږ برابره کړې ده او دا مرکه ده د بیت الله مسعود د مخالف طالب ګروپ چې کوم ته بیت الله عبدالله مسعود ګروپ هم ویلی کېږي د طالبانو، د هغوی یو نومیالی مشر حاجي ترکستان بیټني صاحب موږ سره ناست تاسو ته پروګرام کې هرکلی و. دوی سره زموږ دا خصوصي مرکه ده. ترکستان بیټني صاحب اول خواته دا ووایي چې تاسو یا ستاسو د ډلې اختلافات په کوم اساس دي بیت الله مسعود سره او دا اختلافات څنګه را پیدا شو؟ دا خلافات خو د مونږ داسې را پیدا سله چې تقریبا 3 کاله مخته جهاد تاک فی سبیل الله جهاد صرف د الله رضا دپاره و چې مونږ بیت الله دو په شریکه باندې افغانستان کې کولای چې کله د دلته په خپل ملک سي هندر کاروایانې شروع کړي لکه یو عالم په لدې سي ذبح کړلی، هغې نه وروسته یې بیا د ملیشې 3 کسان ذبح کړل، هغې نه داسې پکې لګیا و چې د پاکستان 4 صوبو ته دا مرګ زوبله ورسوله. نو په دې کې بیا زه دته ما وویله چې دا جهاد نه ده، دا خو یو د اسلام خلافه کاروایي ده، دا ته مه کوه، دا د نه منله. د دې خلاف زه راپورته سوم. نه دا فیصله به څوک کوي چې کوم جهاد صحیح دی او کوم جهاد صحیح؟ تاسو خپله خو هم عالم دین نه یاستئ چې ګینې عالم دین یاستئ. دا فیصله به څوک کوي؟ بیت الله مسعود به کوي، تاسو به کوي، که د پاکستان عالمان به کوي، د پاکستان حکومت به کوي؟ مونږ خو دا وایو ما چې د اسلام کې چې څه خلافت راشي نو دا فیصله هر مسلمان ته واضحه ده چې هغه موږ ته آلافاک کتابونه راستولی دي. په هغه کتابو باندې مونږه یقین ده او عمل مه ده. نه موږ ته دغه زمانې ته آلافاک ځمکې ته راکوزېږي، نه موږ ته 2 جنه سردار راځي. موږ ته کتابونه راغلي دي چې هغه قرآن ده، حدیث ده، په هغې کې صفا فیصلې لیکلي دي، هغې کې هېڅ شک نسته. داسې کتاب نسته چې اوس یې یا تحریک طالبان جوړ کړي یا د پاکستان حکومت جوړ کړي. په هغه کتابو کې واضح لیکلي دي. په هغې کې موږ دته 45 کسان د افغانستان چې کوم د ټولو مسلمانو یوه شوره ده، د هغې نه 45 کسان موږ ته راواسته. موږ د قرآن قانون ته کېناوو چې موږ تاسې په منځ کې خلافات ده، دا به په قرآن فیصله وکړو. نو هغه 45 کسانو نه د انکار وکړلی. صحیح. ښه دا راته ووایي چې تاسو زیاتره موده هغه سره پاتې شوي یاستئ. د هغه په کومنده کې تاسو په افغانستان کې هم عملیات کړي، په پاکستان کې هم دلته د فوز او د ملیشي خلاف تاسو په جنګونو کې ستاسو ډله پاتې شوې ده. نو دا دومره وخت تاسو هغوی سره ووایي ستاسو نظریاتي اختلاف هم نه و، په هغې کې هغه دا کار غیر شرعي هم نه و. اوس وروسته تاسو ته څنګه پته لګي چې دا کار غیر شرعي دی؟ تر ډېر وخته پورې تاسو هغوی سره وایي د هغوی په کومنده کې جنګېدئ. بلکل. نو اوس ظاهره خبره سوله چې ګوره جوماتونه مونږ ته د تبلیغ والو مسلمان امینتونه کړي وو، مونږ ته جوماتونه جوړ کړي وو، مونږ ته مدرسې جوړې کړې وې، مونږ ته هسپتالونه جوړ کړي وو. اوس دی راولاړ سي جوماتونه په برود الوځوي، هسپتالونه په برود الوځوي. فوجیان عوام وګوره چې په ښارو کې دی خودکشي کوي، بې ګناه لوگ دی شهیدان کوي. ته وګوره چې دا خو د مسلمانو کار نه ده، دا خو د کفر کار نه ده. که چېرته یو کافر مسلمان سره بد کوي نو داسې په ظاهرا نه کوي چې دی په جوماتو اور لګوي. د مسلمانه په مخ کې کافر قرآن نه راخلي چې هغه ورته اچوي. جومات کې په ظاهره باندې د مسلمانه په مخ کې د مکې نه کوي، یو پالیسي یو سیاست یو شی اختیار کوي. ته دی وګوره چې دی مثال په جوماتو خودکشي کوي. جوماتو کې څوک دي؟ جوماتو کې خو د مړو ورونه زمن دي.
فوجیان څوک دي دا خو د موږ فوج ده که د یو ملک فوج نه وي نو هغه ملک نشي کېدی مګر فوج خو هم د بیت الله مسعود خلاف جنګیږي د هغوی په ټکانو باندې بمباریانې کوي د هغوی خلک وژني طالبان وژني فوج خو موږ دا واضح وایو ما چې کوم مخته دور و مخته د مشرف صاحب حکومت و نو هلته خو په شمالي جنوبي کې وړ رما د سوات د بجاوړ مې په خپلو سترګو نه ده کتلی او خو ډرامه وه او خو ډرامه وه چې طالبان به په یو غره کې و دو به په بل غره کې بمباري کوله ټوټل بې ګناه زنانه ماشومان بچیان په دغه هغه کېدلې هغه کې دې بمبارۍ نه تاسو دا خبره کوئ چې د فوز او د بیت الله مسعود ترمنځ ډرامه وه هسې ساز بازې جوړ کړی خلکو ته بالکل ډرامه وه دې نه مخته اوس چې کومه سوات چې کومه کاروایي روانه ده دې کې عوام فصله سي 5% د فوج طرف ته ذهن جوړ سلم چې دا خلک فوج کاروایي وکړه خو که بیا وګوري پټان کې نو چې د ټول پاکستان کې به خودکشي کېدلې په هرې میاشتې کې بعد 2 3 4 خودکشي کېدلې اوس چې کله موږ جنډولې نه واخله ډي خان فرید موږ دفتر کولا اصله د موږ کنټرول راغه په ټول په پوره یوې میاشتې کې یوه خودکشه وسله پرون هغه په سرحد کې وسله نو اوس ځینې داسې لارې دي پټان کې یا په بنو کې یا په دغه علاقې کې چې طالبانو ته افریق کلاو کړي دي هغه په غول لاره باندې طالبان د شپې د ورځې راځي عوام اوچتوي عوام سره ظلم زیاتوي کوي د مکې خودکشي کوي صحیح په سوات کې چې د طالبانو خلاف کوم اپریشن کوم عملیات وشو او هغوی ته کوم نقصان ورواړول شو څنګه چې ووژل شو د هغې ملګرتیا کوئ تاسو د فوج د هغې ملګرتیا موږ کوو خو په تقریبا 70% بې ګناه کورونه ړنګ کړي دي په سوات کې هم فوج بې ګناه خلک وژلي سوات کې 70% عوام نقصان کړی دا 30% طالبان کړی دا موږ دا واضح وایو چې که پاکستان رښتیا ختمول غواړي نو زه دا د ټول 16 کروڑ عوام ته او پاکستان حکومت ته اپیل کوم چې که تاسې ختمول غواړو د دغه خلکو په حقیقت باندې نو 3 میاشتې زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې دهشتګرد به سوات نه واخله تر شمالي جنوبي پورې دا دهشتګرد به زه دې ملک نه وباسم تاسو به څنګه وباسئ زه به یې وباسم دی د فوج راوروسته کي خدای دې زما ما ته یو ازادي راکړي یو دې زما سپورټ وکړي دوی خبرې دي خو دا خو ټوله داسې روانه ده چې طالب په یو غره کې ناست دی بل غر ولي نه سوال دا دی چې تاسو باید څنګه ختموئ تاسو خو تر اوسه پورې جنډوله چې کوم دی دا ستاسو دغه سیمه ده د ټول برټنیان دي دغه خلک دي او هلته هم بیت الله مسعود ښه کوي دی د هغه ډله ښه کوي ده تر اوسه پورې تاسې خپلې سیمې خلاصې نه کړی شوې ازادې نه کړی شوې خپل ملګري پکې پیدا نه کړی شو نو د وزیرستان نه بیا څنګه وباسئ د سوات نه بیا څنګه وباسئ نو خو موږ دا وایو ما چې موږ سره زیره ثابت ده چې تقریبا 2 میاشته کې فوج په 8 کاله تیر کړم په جنډولې په ټانګ په ډي خان باندې ټولې خودکشي د مکې ټول ملک ته معلومې دي او موږ په 3 میاشتو کې جنډول او ټانګ او ډي خان صفا کړل اوس موږ دا وایو ما چې موږ سره به ټوټل عوام تیار ده نن دې ما آزاد کی چې د واڼه نه واخله جنډولې پرې چې څومره صوبه سرحد عوام ده دا ټوټل ما ته تیار ده دا ټوټل د دوه خلاف تیار ده د خلک دې تنګ ده مجبوره ده نه د هغوی خلاف تیار دی که ستاسو ملګرتیا ته تیار دی دا هم ځان له سوال ما سره به ملګرتیا کوي د طالبانو خلاف جنګي خو د هغه خلکو ته به زه بیا وسایل برابروم داسې خو نشي کېدای دا چې طالب سره ټوپکي او ما په لاس کې کوتک ورکړی اوس چې تاسو دومره ملګري لرئ چې د ټانک نه او د دې سیمو نه تاسو بیت الله مسعود ویستو خو ظاهر خبره چې ملګري به سره ابو مصالح د هغوی به څه اخراجات کېږي د هغوی به څه مصارف وي دا پیسې تاسو سره د کوم ځای نه راځي دا اوس چې تاسو یې مصرفوئ په خپلو ملګرو باندې اوس مونږ ته ټوټل ما سره 5 لک روپۍ په 2 کالو کې فوج ملګرتیا کړې ده 15 لکه په 2 کالو کې چې زما د تاریخ طالبانو سره مده چې کم ورځ نه معامله ورته شوې ده اواز مې لګولی ده هغې نه وروسته ما سره 5 لک روپۍ امداد کړی ده د پاکستان فوج موږ ټوټل دا پیسې موږ ته عوام راکوي د خپل علاقې خلک راکوي لکه اوس ما په ټانګ کې حکومت ته واجب ویلي وو چې ته ما ته وسایل راکا د ټانګ 80,000 آبادي ده چې زه تا ته اینډ ګراونډ راوباسم فغلا نه چې فوج تاسو ته صرف 15 لکه کالدارې درکړې وې دا اوسه پورې نو نور تاسو خپل ګزاران څنګه کوئ دا دومره طالبان دا څنګه مسله دي کارتوس چاندي د کوم ځای راځي د مونږ خپل علاقې نه چاندي راځي بار ملک ته مونږ نه تللی او دا چې ویل کېږي چې طالبانو سره د هند هم کومک کېږي د ایران هم کومک کېږي تاسو خو بیت الله مسعود